سلامونه ملګرو. اسلام آباد کې غزا مارچ د سېنیټر مشتاق احمد خان صاحب په نگرانۍ کې سٹارټ دی. تاسو ټول د پته را چې په فلسطین کې کوم ظلم کېږي د هغې په حواله باندې سېنیټر مشتاق احمد خان صاحب او نور هم دغه شانتي زموږ لیډران چې کوم دي هغه اکټیو دي، هغې په حواله باندې خبرې کوي، احتجاجونه کوي چې حکومت تر هغې هیلپ وکړي او فلسطین چې دی هغه د باقاعده یو ملک تسلیم کړي. دغه یو تصویر د بیګانه په سوشل میډیا باندې وایرل دی چې انتظامیه د اسلام آباد انتظامیه او سېنیټر مشتاق احمد خان صاحب او د هغې ملګري چې دي هغه یو بل ته مخامخ شوي دي. زه یو طرف ته خبره کوم چې زموږ په ملک کې د سرکاري نوکرو مسله ده، هر سړی په سرکاري نوکرو پسې لګېدلی دی او هر سړی کوشش کوي چې موږ د سرکاري نوکرۍ میلاو شي. بل طرف ته زه د سرکاري نوکرو خلاف په دې یم، کله چې ته د سرکاري نوکري کوې نو بیا به شاه سے زیاده شاه کې وفادار یې، بیا به ته کوشش کوي که ستا خپل ضمیر یو خبره مني او که نه مني، خو بیا به هم ته وایي چې حکومت څه حکم کړی دی، څه آرډر کړی دی. د پنجاب پولیس او بیا خاص طور پر د سند پولیس دا خود حکومت کله چې د چا په لاس کې د دې نه مخکې د پی ټي آی په لاس کې نو د نون لیگ خلاف استعمالېدو، اوس د نون لیگ په لاس کې دی نو پی ټي آی خلاف استعمالېږي. حکومت دغه شانتي اقدامات کی او پولیس چې دی یو اټونومس اداره ده هغه استعمالي د خپل سیاسي مقاصدو لپاره. او بل دغه خبرې کوم سوچ پکار دی چې آیا موږ پاکستان په حیثیت مسلمان ملک یا یو آزاد ملک څومره آزاد یو چې د فلسطین په حواله باندې احتجاج کیږي او دا خبره کیږي چې فلسطین سره دی امداد وکړي شي، فلسطین دی ومنلی شي او د هغې سره موږ ورسره خپل د مینې او د محبت کا اظهار کو. خو بدقسمتي دا ده چې د اسلام آباد انتظامیه او بیا دغه شانتي کم معصومه خلک چې د پاکستان او د فلسطین په حق کې چې راوتي دي، دغه شانتي پرون یو بل ورځ یو تصویر هم وایرل شوی دی چې ملګری پکې شهید شوی هم دی، راځي چې د اسلام آباد انتظامیه یا نامعلومه خلک راشي د هغې د پاسه ګاډي وروخیږي او هغې شهیدان شي. نو دغه سړی کوم تصویر بلې تصویر کې چې کوم پولیس فورس اهلکار دی، زما پر دې خبره یقین دی چې هغه ته موږ په زړه کې دې خبرې احساس وي چې دا کسان په ټیک راوتي دي، دی په خپل ځای باندې ټیک دي، خو د هغې غریبو مجبوري ده وہ کرے تو کیا کرے. نو دغه افسوس په دې خبر باندې کوم چې د پاکستان انتظامیه د پنجاب انتظامیه او مشران او سیاستدانان او هغه خلک د چا په لاس کې چې اختیار دي هغه اوس هم د فلسطین په حواله باندې خاموش دي، حالان کې فلسطین دا زموږ د ایمان او د عقیدې یو بنیادي حصه کې دی شي، ځکه چې هلته بیت المقدس دی او هغه تاسو ته پته ده چې زمونږ ټول ته په دغه خبره کېږي چې هغه زمونږ لومړنۍ قبله ده. موږ د فلسطین د غم نه بې خبره کېدی نه شو. افسوس او شرم پکار دی په دې خبره باندې اسلام آباد انتظام کې زمونږ لومړنۍ قبله ده، موږ د فلسطین د غم نه بې خبره کېدی نه شو. افسوس او شرم پکار دی.